الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو مشرانو محترم مسلمانانو یقیناً ستاسو وړاندې ما د الله تبارک وتعالى د قرآن مجید سے حصہ تلاوت فرمایلو رب العالمین دی صحیح وینا اللہ تبارک و تعالی دی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی دا کم سورت جماعتا سوڑان دی تلاوت کو دی صورت کی اللہ جل شانہ سلور طبقے سلور قسم خلق پدغ سلور قسم خلق کو باندی اللہ قسم خوڑلے دے چی دغ خلق کامیاب دی و دا خسارے والا نہ دے دا نقصان والا خلق نہ دے اللہ جل شانہ فرمائی والعصر قسم می دیوی پا زمانہ باندی زما عزت مندو اللہ تبارک و تعالی کل پاسمان باندی قسم خری والسماء والطارق کل اللہ رب العالمین پنور باندی قسم خری والشمس کل اللہ رب العالمین پا سبا باندی قسم کئی والفجر کل اللہ رب العالمین پشپا قسم کئی واللیل کل اللہ رب العالمین پا ورز باندی قسم خری والنہار کل اللہ رب العالمین پا ساخ باندی قسم خری والضحا کل اللہ رب العالمین پا مازگر باندی قسم خری والعصر دی اللہ رب العالمین دی قسمون مطلب څه دی زما عزت مندو علماء لیکي
د دې اصل مقصد دا دی چې په دنیا کې هر سکند، هر غړی، هر منټ دا قیمتي دی. هر یو وخت دا قیمتي دی او دا وخت دا د الله رب العالمین د طرف یو نعمت دی. نو چې بندا دا خپل ټیم او دا خپل وخت دا په له لعب کې ضایع نه کړي، ځکه انسان به د قیامت په ورځ باندې د خپل ذهن قدم چوت نه کړي تر هغه وخته پورې چې څلور خبرو باره کې الله تپوس نه کوي. یو پای کې ټیم دی، زندگی ده. الله فرمای اے زما بنده ما تعالی زندگی درکړې او زندگی دې پسې کې خرچه کړې ده. زما په اطاعت کې وکړه، زما نه فرمانی کې وکړه، زما په خوشحالی کې وکړه، زما په خفګان کې وکړه. نو زما عزتمندو چې یو سړی په مخ ته ځمکه باندې د الله په ځمکه ګرځي، د ځمکه اسمان غرونه سچ په نظر راځي، ان الدنیا خلقت لکم، دا ټول الله پاک د خپل بنده د پاره پیدا کړي. وانتم خلقتم للآخرة، او بنده رب العالمین د آخرت لپاره پیدا کړي. زما عزتمندو دې ځکه الله قسم خوري والعصر، قسم می دی په زمانہ باندې یا قسم می دی په مازیګر باندې. عصر دا د عصیر نه دی او عربی کې عصیر ویل کېږي نچوړ شوی شي ست چې کوم شی نچوړ شي هغه ته عصیر ویل کېږي. نو ثابت ورځ د انور تاو شي مازیګرې شنو انور زیړ شي اسی نچوړ شي. ځکه د مازیګر وخت ډېر خلک د له لعب د وجه نه د مازیګر مسلم قضا شي. ډېر خلک داسې چې ټوله ورځ د دنیا کار وکړي نو مازیګري کې ستړی شي، د مازیګر مستی قضا شي. نو الله رب العالمین قسم وکړو ان الانسان لفی خسر. الله فرمایي دا ټول انسانان دا په خساره کې دي، دا ټول په ټول د خسارې سره مخامخ دي، دا ټول په ټول د نقصان سره مخامخ دي. کم خلق د نقصان نه بچتے؟ سلور طبقه خلق دي، سلور قسمه خلق دي. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي کټول قرآن نه مې نازل شوی، ټول قرآن صرف دا یو صورت نازل شوی وې دم د مسلمانانو لپاره کافی و. نو سلور قسمه خلق کم دي؟ الا الذين آمنوا، هغه انسان د خسارې نه بچ چې چا ایمان نه وړو، چا د الله په ذات باندې ایمان نه وړو، الله وحده لا شریک وګڼو. ځکه زما عزتمندو د اسلام په عقایدو کې بنیادی عقیده هغه د ایمان ده. ځکه ایمان د سره نشته نو ستا د نیک اعمالو فایده نشته. نو اولنی خبره ایمان دی، او کله چې الله جل شانه د عمل تذکره کوي نو مخکې الله پاک د ایمان تذکره کوي. لکه الله رب العالمین چې کله د روزي تذکره کوي نو الله څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. الله فرمایي اے ایمان والو تاسو باندې ما روزه پرس کړی ده. د قشان زمای د پوندو کې الله رب العالمین د تقوا ذکر کوي چې زمانه ویریږي نو رب العالمین اول ایمان یادای سوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. ایمان ورو چا نه ویریږي؟ الله نه ویریږي. که الله رب العالمین د ذکر تذکره کوي چې ما یادوا نو ذکر ورسته یادای، ایمان مخکې یادای. سوی
یا ایها الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو تاسو اللہ یادوئے. نو ایمان مخکې کو ذکر یې وروسته کو. که الله رب العالمین د مانځه تذکره کوي نو د مانځه نه مخکې الله رب العالمین د ایمان تذکره کوي. څه وایي؟ الذین آمنوا، اے ایمان والو، ویقیمون الصلاة، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. رب العالمین مخکې د ایمان تذکره کوي. اصل چیز دا ایمان دی، او ایمان دا دومره لوی نعمت دی، دومره لوی نعمت. حدیث پاک کی راځي ما من مومن الا وله بابان. د ایمان والا د پاره اسمان کې دو دروازې دي. یو دروازه د عمل دروازه ده، یو دروازه د رزق دروازه ده. نو چې کله دا انسان د دنیا نه لاړ شي، د ایمان والا وفات شي، فاذا مات بکیا علی، د الله نبی فرمایي دا دوه دروازې پسې جاړي. دا د ایمان برکت دی، دوه دروازې پسې جاړي. ایمان او اسلام دومره اهم چیز دی، دومره اهم چیز. حدیث پاک کې راځي د قیامت په ورځ باندې به دا مزد د الله مخې ته راشي، او دا مزد به د الله مخې ته څه وایي؟ اللهم انا الصلاة، خدای زموز یما. الله به دو فرمایي انک علی خیر، بے شک ته خیر باندې. حج براشي، اللهم انا الحج، خدای ز حج یم، الله به تم په خیر باندې. زکات براشي، او زما ز پوندو چې کله اسلام او ایمان ناشي، رب العالمین درې جواب ورکړي. دې ټولو ته الله پاک یو یو جواب ورکړو. مستم یو جواب، حج تم یو جواب، زکات تم یو جواب. خو چې کله د ایمان او د اسلام مسله رالل، رب العالمین ولا درې جواب ورکړل، درې جواب. چې کله اسلام راشي، اسلام بسوي اللهم انا الاسلام، خدای ز اسلام یم، خدای ز اسلام یم. رب العالمین به یو جواب ورته ورکړي انک علی خیر، تم په خیر باندې. دویم جواب ورته الله ورکړي زما سلام دی پتا باندې، زما سلام دی پتا باندې. دریم جواب الله ورکړي نن په پتا باندې فیصله کوم، اے اسلام نن په پتا فیصله کوم. نو اسلام او ایمان دا ډېر اهم چیز دی. اسلام نه ما سیوا، د ایمان نه ما سیوا یو دینم الله ته قابل قبول نه دی. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، الله فرمایي د اسلام په مقابله کې یو دینم ما ته قبول نه دی. نو ایمان ډېر اهم چیز دی. نو الله رب العالمین په دې صورت کې فرمایي د خسارې او نقصان والا نه دی هغه څوک چې چا ایمان نه وړو. او زما عزتمندو، د ایمان د دې مثال هم د بوټي دی. د بوټي دا بوټی نه دی، دی چې کله سړی دی توبه وراچي نو دا شین کېږي، تازه کېږي. او چې کله په دې بوټي باندې اوبه بندې شي نو دا ورځ په ورځ باندې زوال او نقصان طرف ته ځي. دقه شانتي ایمان دی. ایمان ته چې کله د دین تذکیری کېږي، ایمان ته چې کله د قرآن او د حدیث خبرې کېږي، ایمان کی قوت او طاقت پیدا کی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ ایمانا. چې کله د الله د دین تذکره او د الله د قرآن او د دین خبرې کېږي، ایمان کی زیادت پیدا کی. دیو جبائیں زما عزتمندو، چې کله د انسان ایمان کاملی، ایمان کی مضبوطی، نو به دې د ګناه نم ځان ساتي، دې د الله د نافرمانۍ نم ځان ساتي. و زما عزتمندو، خپې الله را کړي دي، دماغ الله را کړي، رزق الله را کوي، سترګې الله را کړي دي، زندگی الله را کړي ده، اولاد الله را کړي دي، مور او پلار الله را کړي دي، دا ټول الله را کړي. اوس چې رب العالمین خپل بنده له کوم څیز ورکړی دی، پکار دادا چې دا بنده راولګي او دا داسې استعمال کې لکه څنګه چې الله غواړي، څنګه چې رب العالمین غواړي.
دیو وجه باندې زما عزتمندو الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته ایمان یو ډېر لوی سرمایه الله راکړي. اوس دا ایمان دا ځان سره ساتلم دي، دا ایمان راوړلم دي، او دا ایمان د ځان سره قبر ته وړلم دي. دیو وجه باندې زما عزتمندو مسلمان بندا دا به هغه زندگی تیری چې کومه زندگی الله غواړي او د هغې زندګۍ نه به ځان ساتي چې په کم څیز باندې رب العالمین ناراضه کیږي. او زما عزتمندو مونږ او تاسو لیونی چاته وایو چې کم سړی نه پوهېږي لیونی ته دا پته نه لګي چې دا ورځ ده او که دا شپه ده، لیونی ته دا پته نه لګي چې دا خوراک ښه دی او که ناښه دی. نو زما عزتمندو امام زین العابدین رحمه الله لیکلی دی چې کم سړی یو ځل امام زین العابدین رحمه الله لار باندې روانو، یو کس ورسره و نو مخامخ ولی یو لیونی مخې له راغی. نو چا امام صاحب ته وی امام صاحب وی چې هغه دی لیونی را روان دی. نو امام زین العابدین رحمه الله ورته فرمایل عجیب جواب ورکو وی چې کم سړی د الله په ځمکه باندې فاتح کیږي او د الله په ځمکه باندې نافرمانی کوي، دا کوم لیونی چې را روان دی دا د دې نه زیات بدتر دی، دا د دې نه زیات لیونی دی. نو زما عزتمندو ایمان دا ډېر لوی څیز دی. والله جل شانه دې مونږ او تاسو ته د ایمان خوند نصیب کړي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د ایمان محبت الله نصیب کړي. او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو چې کلم د دنیا نه ځو د ایمان سره د دنیا نه الله پاک مونږ بوتلی کړي. و اولنی څیز دا ایمان دی. دویم څیز وعملوا الصالحات، نیک اعمال والا زندگی تیرول، صالحه زندگی تیرول. او زما عزتمندو یو سړی ایمان ناوړی دی نیک اعمال نه کوي بیا څه فایده؟ یو سړی نیک اعمال کوي ایمان یې نه دی راوړی بیا څه فایده؟ نو ایمان سره سره نیک اعمال والا زندگی تیرول، الله نه یری والا زندگی تیرول. نن زما عزتمندو زما اوس ته بازارونه آباد دي، زما اوس ته مارکیټونه آباد دي، د دنیا تجارت آباد دی، خو نن د دین تجارت وګوره. نن بازار پابندۍ سره سحر کولاوېدل ماښام بندېدل، او بیا بازار کې دومره رش چې سړی پای کې تګ هم نشي کولی. اوس د هغې مقابله کې موږ او تاسو د دین اډې م وګورو، د دین مرکزونه م وګورو چې هغه آباد دي که آباد نه دي، هغه د دین په لحاظ سره آباد دي که آباد نه دي. نو معلومیږي دا چې د نیک اعمالو کمزوري ده او د بد اعمالو زیادت دی. ځکه خو بیا الله رب العالمین په انسانانو باندې فیصلې ناشنا ناشنا فیصلې الله را لیږي. ځکه زما عزتمندو کله چې د انسان په زندګۍ کې دین نه او د حیواناتو زناورو غوندې زندگی تیری، نو زما عزتمندو دا په معاشره کې هیڅ څیز نه دی. ګوره چې کله کم سړي دینداره نه وي که نه نو زیات خلک ورسره رشتې ته هم تیار نه وي. چې کم سړی دینداره نه وي خلک ورسره امانت هم نږدي. چې کم سړی دینداره نه وي خلک ولا بیا قرض پیسې هم نه ورکوي. چې کله سړي په زندګۍ کې دینداري نه وي نو معاشره کې بیا د هر چا د هغې سره نه لګي. خو چې کله د انسان په زندګۍ کې د الله دین راغی، د دینداره شو، نیک اعمال والا شو، نو بیا دا سړی که پلار یې ژوندی نو د پلار هم خوښ دی، که مور یې ژوندی د مور هم خوښ دی، که بیبي د بیبي هم خوښ دی، معاشره کې بیا د ګاونډي هم خوښ دی،
ځکه د دې انسان په زندګۍ کې نیک اعمالو والا زندگی ده، نیک اعمالو والا زندگی گزارئ، هغې باندې خپله زندگی تیرئ. نو ظاهره خبر د هغې سره بیا د هر چا محبت دی، نو خلک ورته رښتیا ته هم تیار دی، خلک وله بیا قرض پیسې هم ورکوي، خلک ورسره بیا امانتونه هم ږدي، خلک پې بیا اعتماد هم کوي. دا ټول په ټول صرف د نیک اعمالو د دیندارۍ په وجه باندې. دا موږ او تاسو وایو که نه چې الله رب العالمین د خپل دین کامیابي د الله او د الله د رسول په حکم منلو کې ښودي ده. یعنی کم سړی چې د الله مني او د الله رسول والا زندگی تیری، ظاهره خبره دا انسان کامیاب دی. او دې کامیابی دی چې په مانځه کې کومه دعا کوي نو په دغې لار باندې دی روان دی او انشاءالله رب العالمین به د دې اعمالو په وجه باندې جنت ته ورسوي. اوس زما عزتمندو یو سړی نیک اعمالو والا زندگی نه تیری نو سم خیال دی که مونږ او تاسو دا ټول په ټول بېدینه شو، ټول په ټول د الله نافرمانه شو، نو سم خیال دی د رب العالمین په دې بادشاهۍ کې څه کمی او زیاتې راځي نه راځي. او که مونږ او تاسو ټول دینداره شو د رب العالمین په دې بادشاهۍ کې څه کمی او زیاتې راځي نه راځي. دا زما او ستا باندې منحصره ده. دې وجه باندې زما عزتمندو نیک اعمالو والا زندگی تېرول. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د الله دین د خپل سینې سره ولګو، نیک اعمالو والا زندگی تېره کړله. صحابو ته بیا رب العالمین کم مقام ورکو، د کم ځای نه کم ځای ته الله ورسوله. نن چې یو ادنا صحابي لمه ته یادو نو وایو رضی الله تعالی عنه، وایو که نه وایو؟ معنی څه د دونه الله راضي دی، دو د الله نه راضي دی، الله د دو نه راضي دی. زما د پوند اصل کې نیک اعمال والا زندگی تیرول. او زمونږ او تاسو څه حال دی؟ د فرض مانځه زما او تاسو څه حال دی؟ مؤذن چې اذان کوي زما او تاسو د مانځه څه کیفیت دی؟ بیا چې مانځه له ما او تاسو راشو زما او تاسو د مونځ کم انداز دی؟ بیا چې کله د زکات ټیم راشي آیا زکات مونږ ورکو که نه ورکو؟ بیا په معاشره کې زما د پوندو زما او تاسو د معاملاتو څه حال دی؟ نو دین دا صرف د مانځه نوم نه دی چې بس مونځ دې کوو جدا دین دی. دین صرف د زکات نوم نه دی، دین صرف د حج نوم نه دی، بلکې د الله دین کې داخلېدل، اسلام کې داخلېدل، قرآن فرمایي کافتن پورا پورا داخلېدل. یهودیانو نو چې کومه خبره ورته اسانه وه هغه یې منله، او چې کومه ورته ګرانه وه هغه نه منل. نو الله فرمایل افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، بعضې باندې ایمان لرئ بعضې باندې کفر کوئ. نو داسې به نه کوو. دې وجه باندې عزتمندو ایمان سره سره نیک اعمال لازمي دي. او دریم د هغې نه زما عزتمندو وتواصوا بالحق، د حقې خبرې دعوت ورکول، د حقې وینا دعوت ورکول. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. یو سړی تا ولیدو چې دی د الله نافرمانی کوي، نافرمانی والا زندگی تیری، رسول الله فرمایي لاس و طاقتی لاس باندې منع کا، لاس باندې منع کا. په ځان کې یقین شته چې دا سړی نافرمانی کوي نو د ایمان اعلی درجه دا ده چې په لاس باندې منع کا. اوس لاس باندې نشي منع کولی فبلسانه دعوت ورکا، ورته وایي د الله بنده دا خو د الله نافرمانی ده، دا مه کوه، دې باندې رب ناراضه کیږي، دې باندې خالق ناراضه کیږي، دې باندې الله خفه کیږي، دعوت ولا ورکا. او درېمه خبره فبقلبه، نه په لاس سره منع کولی شي نه ولا دعوت ورکولی شي. نو دا کومه ګناه کې چې دی روان دی دا ګناه په دې خپل زړه کې بد ګڼل. رسول الله فرمایي وذلک اضعف الایمان، دا د ایمان کمزوري درجه ده، دا د ایمان کمزوري درجه ده. یا معنی دا چې هغه کومه ګناه کوي دا ګناه تا په زړه کې بد وګڼل، دا د ایمان کمزوري درجه ده. نو الله دې کمې پیشې معاف کړي. مونږ خو نه په لاسو باندې منې کوو
نه ورله دعوت ورکو نه په زړه کې بد ګڼو نو سم خیال دی دا د ایمان کمه درجه ده دا د ایمان کمه درجه ده. زما عزتمندو هر انسان بس دا زده کلی دی یاره د هغې خپل قبر دی او زما خپل قبر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر او ستا خپل قبر دی. ولې ستا دپاره ژړله؟ ولې ستا دپاره نبی علیه الصلاة والسلام د شپې ولاړ دی او جاړي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ما او تا دپاره نبی علیه السلام د شپې جاړي، قیامت کې ما او تا دپاره آوازونه چوتئ. زما عزتمندو دا امت عالمي امت دی، دا به یو بل رایخی، یو بل ته به د دین مذاکرې کوي. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. د دین خبرې او د دین مذاکرې دا ایمان والا ته نفع ورکوي، نفع. زما عزتمندو د دې نه مراد دعوت الی الله. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی، حدیث مبارک مفہوم دی، یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته تشریف راوړو، فتوضأ، نبی علیہ السلام چردام وکړو، وما کلم احدا، او نبی علیہ السلام د هیچ چا سره خبرې ونه کړې. نو سم خیال دی چې کوم سړی خبرې نه کوي جو خپه یي که نه، کوم سړی چې کله خبرې پرېښودې او غلی شو نو پوه شي چې خپه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ونه کړې. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي فلصقت بالحجره، زه د حجرې دیوال سره نږدې ودرېدم، فقعد علی المنبر، نبی علیہ السلام په منبر باندې تشریف فرما شو او سیوی وقال یا ایها الناس. نو دا یې ونه وي چې زما مخې ته کوم صحابه ناست وي صرف تاسو ته لګېم، نه، د قیامته پورې دا اعلان دی، قیامته پورې اعلان دی. یا ایها الناس ان الله تعالی، الله فرمایي سوی یقول لکم مروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، تاسو د نیکۍ خبرې کوئ، خلک نیکو ته رابلئ، خلک د بدو نه منې کوئ، او که دا کار هم پرېښودو، دا کار قبل ان تدعو فلا اجیب لکم، بیا به د الله نه دعاګانې غواړئ، الله به ستاسو دعاګانې نه قبلوي. وتسألوني، او بیا به د الله نه د کافر خلاف سوالونه کوئ، الله پاک به ستاسو سوالونه قبلوي. بیا به د کافر خلاف د مدد سوال کوئ، الله به ستاسو مدد نه کوي. زما عزتمندو دعوت الله ته ډېر خوښ دی، دعوت الی الله، خلق الله طرف ته رابلل، دا الله ته ډېر خوښ دی. ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې چې څومره انبیا راغلي وو، هغه قصبه قصبه، کلی کلی، ضله ضله، تحصیل تحصیل هغې ته راغلي وو، ټیک ده. لیکن الله جل شانه مونږ او تاسو ته چې کومه هستي راکړې ده، امام الانبیا، شاهدا ومبشرا ونذیرا، من بعد اسمه محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. داسې پیغامبر الله را کړو چې د دوانو جهانو سردار دی، داسې پیغامبر الله را کو چې هغه د تمام امت تفاره کافة للناس وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. رب العالمین د یو کلی د پاره نه، د ټول عالم د پاره رب العالمین یو پیغامبر راولېږو، نوم یې څه دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس زما عزتمندو د نبی علیه السلام محنت کم محنت و، همدقه محنت و. د دغه محنت په نتیجه کې رسول الله ته کوم لومونه وویلی شو؟ د نبوت نه مخکې د خلکو وس امارتونه کېښودله، د نبوت نه مخکې ټولې وې دا رښتونی سړی دی. او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت اعلان وکړو او د ختم نبوت هغه تاج د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې کېښودلی شو، نو د ټولو نه مخکې د خپل کور، د خپل د پلار زوی، خپل د پلار رور، خپل تره راولګېد او نوم یې ابولهب دی. اولنی مخالفت هغه شروع چې کله نبی علیه السلام یې زه د الله نبی یم، نو هغه به ته دروغ وی او مخالفت یې شروع کو او په کوڅه ګرځېدو
او خلکو ته وی ګورې تاسو دا ښه نه پېژنئ لکه څنګه چې زه پېژنم زیات دا ستاسو دونه خپل نه دی لکه څونه چې زما زیات خپل دی زما څه کو راره دی ګورې خیال کوئ خبره به نه منئ لیکن زما د هغې باوجود د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم هغه حوصله ونه بایلله هغه محنت روان داسې حل ته ورسېد داسې مقام ته الله ورسو چې نن هم کافران د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کردار نه متاثره دي او داسې حالاتو ته ورسېدو چې مسلمانان ډلې په ډلې رب العالمین اسلام کې داخل کړه هغه ټولې خبرې برداشت دي چا به وی دا ساحر دی چا به وی العیاذ بالله دا مجنون دی چا به وی دا احمق دی چا به وی راعنا دی قسمه قسم الفاظ استعمال شو لیکن حضور صلی الله علیه وسلم په خپل سینه مبارکه باندې د ټولې خبرې برداشت دی او دغه دعوت محنت جاری وساتو او زما استا فکر کې چې کوم دی پروتو څنګه چې آخرت کې به زما استا باره کې فکر کوي الحمدلله نن چې ما ته د جمعې مونځ کوو نن چې ما ته د مشر او کشر پیژنو نن چې ما ته بیمار پورسي کوو نن چې ما ته د یو بل د سلام جواب ورکو نن چې ما ته د مور او پلار قدر پیژنو نن چې ما ته د گاونډي خیال ساتو نن چې ما ته منځونه کوو روزې نیسو د قرآن تلاوت کوو وای رښتیا وای دا د چا برکت دی دا د حضور صلی الله علیه وسلم برکت دی قسم دی د هغه برکت دی زما د پندو یو بل ته د ښې خبرې وینا کول یو بل دین طرف ته رابلل د یو بل د دین باره کې خیرخوا جوړېدل ستا په وجه باندې یو کس دینداره شو دا دینداره سړی چې ستا په وجه چې دینداره شو دا چې څومره نیک اعمال کوي رب العالمین به تعالی اجر درکوي نو دا به نه وي عزتمندو بس مونږ عام معاشره کې خو الله دې مونږ کمې پیسې معاف کړي خدای دې جهنم ته ورسوي په هغې باندې مونږ څه کوو دې خبره باندې هم ګناهګارېږي دا مه کوه هر انسان ته د هدایت سوال کوه د نبی علیه صلات وسلام د احد په میدان باندې د حضور صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شو داسې وه غاښونه مبارک شهیدان شو داسې وه په سر مبارک باندې غزارو شو داسې وه صحابه کرام ملګري شهیدان شو داسې وه په دغه موقع باندې د نبی علیه السلام مخ مبارک نه وینه روانه ده هغه مخ الله اکبر چې هغه مخ باندې الله قسم خوړلی هغه سترګې چې هغه الله یادې کړي دي زما د پندو په دغې هستۍ باندې چې دا غزارونه وشو د دنیا دپاره وشو د دین دپاره د کمې خبرې دپاره ای خلکو د بوتانو عبادت مه کوئ د الله عبادت کوئ اوس زما د پندو هغه وینه ودرېدله نه حضرت علي رضی الله عنه یو بورۍ وسوځوله او په مخ مبارک باندې کېښودله ورته فرمایي د الله نبي دې قوم ته خیرې وکړه خیرې ورته وکړه نبی علیه السلام فرمایل اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون خدای دو نه پوهېږي دو ته هدایت وکړي دو نه پوهېږي دا د رسول الله اخلاق صلی الله علیه وسلم اوس که ما او تا سره معمولي غوندې چا بد وکړه څونه خیرې ورته کوو څونه کنځلي ورته کوو معمولی خبره باندې انسان څومره بې عزتي کوو دا نه ده پکار انسان د دې په دې مخ باندې الله قسم خوړلی انسان ته سپک نظر باندې کتل قسم دی چې چا ته دې په سپک نظر وکتل الله به دې سپک کي د چا دې بې عزتي وکړل الله به دې بې عزته کي نه او زه عام طور باندې موبایل کې چې کوم تاسو ګورئ زه د دې خبرې مخالف یم الحمدلله هر عالم د دې مخالف دی انسان شکل بدلول تاسو ګورئ فیسبوک په دنیا باندې یو سړی بې حیثیتي مسلمان دی چاهې د هرې پارټۍ سړی دی د هغه شکل به نه بدلی ولې دا شکل بدلی دا د اسلام تا ته دې خبرې اجازت درکوي دین تا ته دې خبرې اجازت درکوي د هغه ګناه خپله ګناه ده معامله به ورسره الله کوي اوس ماله څه پکار ده چې د هغه نه زنانه جوړومه اوس ماله څه پکار ده چې د هغه سترګې بدلوم اوس ماله څه پکار ده چې د هغه شکل بدلوم عزتمندو هغه بې ادبي داسې حد ته ورسي چې بیا هغې کې بیا دنه د علماو بې ادبي هم شروع شي د پټکي بې ادبي پکې هم شروع شي بیا د ګیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده د هغه بې ادبي نه پکې هم شروع شي د لباس بې ادبي نه پکې هم شروع شي یاد ساتئ عزتمندو ګورئ حدیث مبارک کې راځي حدیث مبارک مفهوم دی یو سړی به د زبان نه یو خبره وباسي د دې خبرې قدر به دې ته معلوم نه وي
خو د دې خبرې په وجه به رب العالمین جنت ته ولیږي. یو سړی به د زبان نه خبره وباسي، د دې خبرې حیثیت به دې ته معلوم نه، رب العالمین به د جهنم فیصله وکړي، جهنم کې به د هغه نوم ولیکلی شي. ډېر احتیاط پکار دی، انسان بې عزتي نه ده پکار، د هر انسان خپل عمل دی. اوس ما او تعالی دا نه ده پکار چې د انسان شکل بدلو، د انسان صورت بدلو، دا نه ده پکار. او چې دا کم سړی کوي دا ښه کار نه کوي، دا نه ده پکار. د انسان په دې مخ باندې الله څلور قسمه خوړلي دي. دې وجه باندې زما د پندو یو بل ته د دین خبرې کول، دین طرف ته رابلل، او اخرنۍ خبره وتواصوا بالصبر. چې د دین خبرې کوي بیا به ګورې خلک خبرې هم شروع کوي، دا ته دیندار راغلی، دا ته ښه سړی راغلی، قسمه قسم خبرې به کوي. نو چې کله دا خبرې شروع کړې نو راشه په شاته تاریخ باندې نظر وساته، په شاته تاریخ باندې رسول الله ته دا خبرې شوې وې که نه وې شوې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته د نبوت نه مخکې دا خبرې نه وې شوې، خو چې کله دی الله د دیني خدمت شروع کړو نو بیا ورته دا خبرې شروع شوې. نو ته به د دین خبرې کوې، دا خلک به مسخرې هم کوي، دا خلک په ټوک هم کوي، دا به خنداګان هم کوي، دا به ټول برداشت کوي. انشاءالله الله به تا ته عزت درکوي، انشاءالله رب العالمین به تا ته عزت درکوي. صبر به کوې، دا به تا ته وایي دا ته دینداره راغلی او دا ته داسې ښه سړی راغلی، نه نه به تا ته وایي، خو ته به دا خبرې برداشت کوې. ها انسان کمزوری دی، بعض ټیم کې برداشت هم ونشي، انسان ډېر کمزوری دی، برداشت هم ونشي. خو خیر که تا ته دا کومه خبره وویلی شوه نو دا د الله د دین په وجه ته وویلی شوه، دا ستا د ذات پورې نه ده ویلی شوي. که ستا د ذات پورې وی نو ستا ذات یې مخکې ولې نه یادو، خو چې کله د الله د دین خدمت ته شروع کړو نو دا خبرې ته شروع شوې. نو دا د اکابرو علما هم دا خبرې برداشت کړي دي، دا ډېر لوی لوی خلکو دا خبرې برداشت کړي دي. لیکن الحمدلله بیا وګوره چې الله پاک هغو ته کم مقام ورکړی، بیا وګوره چې الله پاک هغو له کم عزت ورکړی دی. وجه باندې زما د پندو دې صورت کې مونږ او تاسو ته الله وفرمایل دا ټول خلک په خساره کې دی. لقمان حکیم خپل بچی ته وصیت کوي، یا بنیه ازویا اقیم الصلاة، مونځ کوه، وامر بالمعروف، خلکو ته د نیکۍ خبرې کوه، وانهه عن المنکر، خلک د بدو نه منې کوه، واصبر علی ما اصابک، خیال کوه ګوره ته خو به دا خبرې کوې، خلک به دین طرف ته رابلې، د نیکۍ طرف ته به راولې، د بدو نه به منې کوې. نو چې کم تکلیف راغی په هغې باندې به صبر کوې، کم تکلیف راغی هغه باندې به صبر کوې. نو زما د پندو صحابه کرامو دغه تکالیف باندې صبر وکړو، په دغه تکالیفو ټولې برداشت له سختې تېرې کړې، الله ورته کم مقام ورکړو. نو زما د پندو زمونږ او تاسو زندګي الله را کړې ده، رزق الله را کوي، عزت ورکوونکی الله ذات دی. دا خبره بار بار کو، بار بار کو، دومره ډېر کثرت سره دا خبر وکړو. حاجی عبدالوهاب صاحب نور الله مرقده هغه چې بیان کوو نو زیات وی اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، تمام مخلوقات سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. دا خبر بے دا ہر بیان کی دا دو دریو خبر نپس بے دا خبر اکول اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین. نو چاہتے ہوئے حضرت سے وینند بیان کہو سلوور سلویخ کرتا تا بیان کی داوی وی اللہ سے ہونے کا یقین وی وسمیم کم ویلی دی، وسمیم کم ویلی دی. عزت مندو دا چانا انسان کمزور دے، عزت ورکون کے یو دا اللہ ذات دے، یو دا اللہ ذات. قسم دے کہ او سڑے ستا دا ذلت کوشش کئی او تا پسی لگے دلے دے تا ذلیل کئی خوچی اللہ عزت در کئی زب دے باندی دا اللہ پشان او دا اللہ پلوی باندی قسم خرم چی دا نشی ذلیل کولے، نشی دا خو یقین دے کنا نشی ذلیل کولے. قل اللہم مالک الملک، اللہ فرمائی دا بادشاہ ورطو آیا چی گوئے اللہ دا بادشاہانو بادشاہ دے، تؤتی الملک من تشا وتنزع الملک من من تشا. اللہ والی چالا بادشاہی ورکی، اللہ والی چانا بادشاہی واپس والی. وتعز من تشا، اللہ والی چاہتا عزت ورکی. وتذل من تشا، اللہ والی چالا ذلت ورکی. دا یقین جوڑا والی اس زمائی دا پندو دے سلور خبرو کہ اللہ عزت خو دے. پا کما خبر ہے کہ پا ایمان کہ اللہ عزت خو دے. دویمہ خبرہ پا نیک اعمالو کہ اللہ عزت خو دے. دریمہ خبرہ خلق اللہ دین طرف طرح بلل دے کہ اللہ عزت خو دے. سلورمہ خبرہ دا دین دا خبر کولو پا بنا باندے چیتا تا کم تکلیف در رسی پا دے کہ اللہ عزت خو دے. نو زمائی دا پندو اللہ فرمائی دا ٹول خلق پا خسارے کی دی. سلور کسان بچتے دا خسارے نا ایمان والا بچتے، نیک اعمال والا بچتے،
د دین د خبرې مذاکره او د دین د خبرې دعوت ورکوونکی بچ دی او د دین په خبره کې چې کم تکلیف را رسی دا خلک د خسارې نه بچ دی. دا ما قسم نه دی خوړلی، دا تا قسم نه دی خوړلی، دا پیغمبر قسم نه دی خوړلی، دا قسم رب العالمین په خپله باندې خوړلی دی، دا الله قسم په خپله باندې خوړلی. الله جل شانه دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. الله خوشحاله کې د دعا نه مخکې زمونږ د جومات پسې بار بار سړی دا بار به اعلان نو کوم ښه نه ښکاري، خو څه وکړو اعلان به کوو نو مجبوري ده. زمونږ د جومات پسې تېره میاشت کې هم تقریبا داسې 8000 روپۍ بل راغلی و. دې میاشت کې الله دې کمې پیسې ماف کړي 9000 روپۍ بل راغلی دی. ما په خپل یادو کې دا بلونه نه دي لیدلي، خو الله دې کېدای شي زموږ د اعمالو فیصلې د اعمالو په بنا به دا فیصلې راځي. او زما عزتمندو د هغې دپاره مونږ او تاسو انشاءالله چانده کېږي تعاون خو کېږي الحمدلله، خو بیا هم کم از کم یو میاشت کې 8000 روپۍ ډکوه، بله میاشت کې 9000 روپۍ. داسې غوښتنه چې د حکومت طرف نه جوماتونو سره تعاون راځي هغه خبرې خو نشته. خو زما استاد د غریبانو په دغه ټوک ټوک باندې جومات هغه حالات چلیږي، په دې بنا باندې که مونږ او تاسو یا سلسل یا 200 روپۍ ټول نه مخکې به یې زه ورکوم انشاءالله. ځکه که زه یو خبره په خپله عمل نه کوم او په خپله نه ورکوم نو زما خبرې کې بیا الله اثر نه اچوي. نو زه به م ورکوم انشاءالله چې دې کې مونږ او تاسو په اخلاص سره انشاءالله که یو ملګری سلسل 200 روپۍ انشاءالله دې کې تعاون وکړو او د جومات دا بل چې کوم دی راغلی انشاءالله دا داخل کړو. الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سمیع سم اورېد الله دا عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي. څونه بیماران دي الله صحت کامله ورکړي. غالبا اول شاه ماما بیمار دي، خو نن خبر شوم مونږ تپوس هم لا نه دی کلی، ما ته خو نن پته ولګېده. دعا ورته وکړئ الله دې ورله صحت کامله ورکړي. او دا سیدارو بای بیمار دی د هغه دپاره هم دعا وکړئ الله دې ورله صحت کامله ورکړي. او څونه مسلمانان چې څونه په هر ځای کې مسلمانان بیماران دي د ټول لپاره دعا وکړئ الله ټول صحت کامله ورکړي. خدای مسلمان چاته مه محتاجه کوي، خدای پاک هر مسلمان ته عزت ورکړي. خدای مسلمان خپل مس کې متفق او متحد کې الله مسلمان په هر ځای کې غالب راولي. آخر وخت دا پاک او عظیم کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد سنت کو.